نو زور سي پیغور سي چې همت ورسره مل نسی ورک هغه مشال څه چې تیاروي او دا یې بل نسی چې کوم پتا جوړي چې د مروت بیټاني تحریک زور او کوم حقوقو دپاره جنګ کوي او یو لیګلي جنګ ده یو لیګلي پراسس روان دي نو دې باره به موږ خامله خالد خان چیف اف مداد خیل چې آیا دا تنظیم به ته سپورټ کوي څوره بیا سپورټ کوي یقینا د تا قوم ده موږ چې د مروت قوم باندې څه مالي سخته راغلی ده مداد خیلو قوم هم شانه بشانه درېدلی ده زه جی دې په باره چې دا وایم چې زه انعام خان ډېر اپریشیټ کوم چې دا ډېر په مینه سره او په خلوص سره د قوم اواز جوړېدو ته وتلی ده. دې مثال دا ده چې په ده باندې هغه ورځ قاتلانه حمله وموصله. دې ډېر پرزور مزاحمت کوم خپل طرف نه او د خپل قوم طرف نه. انشاءالله د 9 تاریخ ته چې کومه دورې لیده یا دو پروګرام ده دی چې به موږ دو سره شانه بشانه ولاړ اوس نه بعده چې تر څو پورې دا تاریخ چلیږي موږ تن من دن سره هر قسم به دې تاریخ چې موږ دو سپورټ کوو. دا خو پکار ده چې موږ دا کوم منتخب نماینده وي چې دو دا غږ کړی وی دا خبره دو شروع کړې وی او بالکل په دې تاریخ چې موږ مشرانو ته سیاسي نمایندو ته ویلکم وایو خو په حیثیت یو سپاهي لکه دلته به اوس موږ ته تانیداران نه جوړېږي چوره موږ سره امداد کولی سي چوره موږ سره دو تکړهتوب کولی سي انعام خان سره کولی سي د موږ مرد قومي بیټني قومي تاریخ سره چوره دو کولی سي موږ ویلکم ورته وایو خو په حیثیت یو سپاهي. الرحمن الرحیم. زما ډېرو درنو کتونکو یو ځل بیا د مروت کمیونټي آواز ټي وي چینل له طرف نه فرمان مروت سره د حسین خان ادمزی او عزتمندو یو څو خبرو ته نن موږ د سرزمین خیر خیل پاکه چې هلته یو نامی ګرامي شخصیت جناب ملک خالد خان چیف اف مداد خیل فرزند جناب ملک صمد خان صاحب چې تعارف محتاج نه ده عزتمندو چې د مروت قوم باندې څه مالي سخته راغلی ده نو مداد خیلو قوم هم شانه بشانه درېدلی ده او موږ مروت کمیونټي آواز میشن هم دا ده چې مروت قوم ته هغه خلک مخ ته چېږدو چې دا د قومي خلک دي یقینا مروت ټول قومي دي خو بعضې خلکو چې جذبه څه بل نامونه وي نو موږ د مداد خیلو قوم تاریخ ګواه ده څه مال مروت باندې سخته راغلی ده نو دو شانه بشانه درېدلي دي نو خالد خان سره به پرسنلي باضابطه خبرې کوو قدرمنو موږ دا یو ضرورت وګاڼه چې دې قوم ته د دو هغه کوم ویوز دي د قوم دپاره دو کوم سوچ ده چې هغه دو مخ ته چیږدو نو موږ به نن ټوټلي خبرې چې کوم پتا جوړي چې د مروت بیټاني تحریک زور او کوم حقوقو دپاره جنګ کوي او یو لیګلي جنګ ده یو لیګلي پراسس روان دي نو دې باره به موږ خامله خالد خان چیف اف مداد خیل نه د باره پته کوو چې آیا دا تنظیم به ته سپورټ کوي څوره بیا سپورټ کوي یقینا د تا قوم ده د ته یوې علاقې نه یو قیادت کوي دلته یو کردار ادا کوي معاشري چې د پښتنو په نام باندې مداد خیلو ډېر لوی ننګ تاریخ یې پروته دو ګواه ده نو حقیقت چیرې نه پټېږي هر شی به پټ کې خو حقیقت عزتمندو رادرومو خالد خان خیر خیل پاکه او چیف مداد خیل سره خبرې کوو خالد خان خوش آمدید وایو چینل ته او یقینا ټیم راکونو عزتمند مشره ته جوړي چې به ته وینې چې انعام الله خان دو کوم د مروت بیټني قومي تاریخ او یقینا موږ چې کوم سوچ ده د تاسو مشرانو سوچ یو بدل سوچي نو دې په حوالې که ته داسې موږ ته څه خبرې وکړې چې څوره پورې به تاسو سپورټ د دې ضرورت په تاسو راځي راغلی ده ځکه چې دا خلبر چې ګیډي انقلاب غوندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو زه نن د فرمان خان او د حسین خان شکر گزار یم چې دو دلته راغله او دا ستړی وکړله او دا موږ خبرې او موږ پیغام د مروت بیټني کوم تحریک ته هغه ته ورساو او قوم ته رسوي لګیا ده. زه جی دې په باره چې دا وایم چې ما تر اوسه پورې لږ خاموشي اختیار کړې وه دغه خاموشي وجه درته شوم وجه دا وه چې مخکې داسې خلک رچکسلي دي چې مروت قوم په نام باندې یو تاریخ روان کړی ده خو بیا پته ولګېږي شاته چې پس پرده سیاسي مقاصد دي نو دې له وجې نه موږ د هفتې 10 ورځې راسې په دې سوچ باندې یو خو خاموشي مو اختیار کړې وه
خو اوس جی پته ولګېدله زه انعام خان ډېر اپریشیټ کوم چې دا ډېر په مینې سره او په خلوص سره د کوم اواز جوړېدو ته وتلی ده. دې مثال دا ده چې په ده باندې هغه ورځ قاتلانه حمله وموسله، نو زه د دې ډېر مزاحمت کوم چې د باندې کوم قاتلانه حمله سلې ده، د ډېر پرزور مزاحمت کوم خپل طرف نه او د خپل قوم طرف نه. هغه نه علاوه په 9 تاریخ باندې چې دو کومه ریلی ایښې ده، هغه ریلی دپاره ما نن خپل قوم ته درخواست کړی ده، خپل قوم مې غوښتی ده او انشاءالله د 9 تاریخ ته چې کومه دو ریلی ده یا دو پروګرام ده دی چې به موږ دو سره شانه بشانه ولاړ یو. هغه نه علاوه که نیم د دو پروګرام کینسل سلای له مخته شاته سلای اوس نه بعده چې تر څو پورې دا تاریخ چلیږي موږ تن من دن سره هر قسم به دې تاریخ چې موږ دو سپورټ کوو هر قسم به دو سره ولاړ یو. دی چې هیڅ قسم سیاسي مقاصد لا سیاسي کردار ضرورت نشته ده. موږ خپل قوم ته چې کوم مسایل درپېښ دي چې په هغه چې امن اول ده، امن نه علاوه موږ مروت کینال هم ده، مروت کینال نه بعده بیا دا ګیس ده، بجلی مو ده، ډېر زیات موږ مروت په تکلیف چې یو لا هر شي نه آزاد یو، ولې چې موږ مشر سته نه ده، هېڅوک مو نسته دي. موږ په مثل داسې یو لکه بچي چې مور پلار دوه سره مړه سي، ادو هغه پاته سي. مروت نن په دې پوزیشن چې ده، نو موږ چې کوم د اواز ده د اواز جوړېدا ته هر قسم تیار یو. نو خان په کوم باندې سخته راله څرنګې تا شانه بشانه اعلان دی وکړو چې جان او مال زه قرباني به ورکوم چې څوره که دولت یي که سړیو باندې کوم تیاروي، داسې د بل خان ذمهواره نه ده دې کوم چې ولې نه جي ذمهواري خو دی خو هر سړی خپلې ذمهواري نه چې پټېږي. اوس موږ څه وکړو؟ دو ذمهواري ده، دوی موږ منتخب نماینده وي، په کار ده چې دا اواز اول دو چې کړی وی. امن کله راسې خراب ده، نن خو نه ده خراب سوی که نه، نن انعام خان مجبور سله یا زه مجبور سله، چلو د همت وکړلی موږ دا اواز جوړېدا ته تیار یو. خو دا خو په کار ده چې موږ دا کوم منتخب نماینده وي چې دو دا غږ کړی وی، دا خبره دو شروع کړی وی، دو راغلی وی چې یاره په مروتو دوره تکلیف ته دو خو چې موږ پاس کو لاړ سي ورسېږي اسلام آباد او پېښور ونیسي، بیا موږ مخ نه وینو چې نن اسمبلی ماته تللی او الیکشن راغوسلی اوس راله اوس ټوله کېږي. او بالکل په دې تاریخ چې موږ مشرانو ته سیاسي نمایندو ته ویلکم وایو، خو به حیثیت یو سپاهي لکه دلته به اوس موږ ته تانیداران نه جوړېږي. چوره موږ سره امداد کولی سي، چوره موږ سره دو تکړهتوب کولی سي، انعام خان سره کولی سي، د موږ مرد قومي بیټني قومي تاریخ سره چوره دو کولی سي، موږ ویلکم ورته وایو. خو به حیثیت یو سپاهي مشر به څوک نه جوړېږي، نه مشر یې چا منو. مشر موږ اوس انعام خان ده، انعام خان به اوس مشر وي. خان لکه د دې تحریک ته د سیاسي کسان سپورټ ورکوي انټرنل د دې چې نو دې سره بیا د تحریک ناکامیږي. بالکل دا بالکل جی ما انعام خان ته دا درخواست او نور چې موږ کوم د مرد بیټني قومي تحریک چوره ملګري دي هغو ته مې دا درخواست چې انټرنل کیسو ته دا خلک مر پرېږدو، ځکه چې دا همیشه دپاره کوم چې نفاق پیدا کوي خپل مفادو دپاره پیدا کړی ده او تاسو په دې شي باندې سوچ هم کولی سو. نو کوشش وکړو چې دا کوم تحریک روانسلی ده چې دا صرف دې شي پاره نه چې دا کوم نن خبرې دي چې دا د همیشه دپاره مروت او مفاد پاره وچلی شي. ما دا درخواست دی خپل مرد کوم بیټني قومي تحریک له ملګرو نه. عزتمندو زور هسې پیغور سي چې همت ورسره مل نه سي، ورک هغه مشال څه چې تیاروي او دا یې بل نه سي. قدرمنو د مداد خیلو کوم هغه در خوشحال ستاره او وایي چې د مروت بیټني تحریک چې کومه ده دې ته چارچان لګونو دپاره زه بشانه ولاړ یم. الله دې په کومو چې داسې تکړه او دلیر او ننګیالي خلک پیدا کوي چیرې دا وایي چې څوک چې په ژوند د چا په کار رای نه سي په مړو حساب دی چې ژوندي خو نه دي. نو قدرمنو د مروت قوم چې داسې خلک موجود ده لکه د خالد خان د غوندې داسې به نور وي الله په فضل، نو دا قوم بیا کامیابي طرف ته روان ده. او عزتمندو په دې خبرو باندې عمل او خالد خان وایي مروت کمیونټي آواز سکرین باندې چې څه به دې تحریک ته چې څه قسم قربانی صرف وایي چې قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں.